السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدنی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو بروغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم مصیبت، تکلیف، آفت او پریشانو او غمونو نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د هر قسم وبایی امراضو، اچانکی غمونو، تکلیفونو او مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو عزیزانو محترمو، ما نن ستاسو د فاره یو ډیره مجربه او اسانه وظیفه، نبوي وظیفه راوړې ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه روایات سره ثابت ده، او دا وظیفه ډیره اسانه مجربه وظیفه ده. وظیفه د څه دپاره ده؟ چې د چا د دردونو دپاره ده، چې په یو ځای باندې درد وغیره وي، د هغوی دپاره ده. د دې وظیفې باره کې یو روایت دی. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه بیمار وم، بیمار د څه وم، خو دردونه مې وو، او دا دردونه ډېر زیات وو. ما ویل چې دا دردونه به مې مړ به مې کي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي زما عیادت بیمار پرسۍ دپاره رالی، زما تپوس پوښتنې له رالی. نو چې ما نبی علیه الصلاة والسلام ته خپل تکلیف بیان کو چې دغسې ما باندې دردونه دي، او زه ویم چې دا دردونه به ما مړ کي. نو نبی علیه الصلاة والسلام ما ته وفرمایل چې خپل ښی لاس راواخله او په هغې باندې دا کلمات ووایه. کلمات به زه وروسته تاسو ته وایم. نو دا کلمات ووایه، اووه ځله پې دا کلمات ووایه او وظیفه پې وکړه. هغه وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بعزة الله وقوته، بعض روایات کې وقدرته وسلطانه من شر ما اجد واحاذر. اعوذ بعزة الله وقوته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقوته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. دا په خپل ښی لاس باندې اووه ځله ووایه او په لاس باندې شف کړه، او بیا یې په ټول بدن یا په کم ځای چې ستا درد دی په هغه ځای باندې پسې ومږه، یا داسې طریقه وکړه چې دا خپل ښی لاس چې راواله په کم ځای درد دی په هغه ځای کښېږده. نو په هغې باندې بیا دا کلمات، دا وظیفه چې کومه تاسو ته ما وړاندې کړه، دا کلمات دا پې اووه ځله ووایه، بیا پې شف وکړه. نو عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما دا عمل دغسې وکړو، نو وایي داسې دردونه داسې ختم شو دا وظیفې سره. فورا الله جل شانه د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه وظیفه راکولو، دا کلمات ښودلو باندې دغه دردونه چې کم دی هغه ختم کړلو. نو دا وظیفه د طریقه یې دا ده چې دغه کلمات چې کم تاسو ته ما مخکې وویل دا به اووه ځله ووایئ، او په کم ځای چې یم درد وي په هغې به ړومبی نه لاس دی، او که بیا پې وروسته لاس راکاږئ په دې ښی لاس باندې به یې شف کړئ او په هغه ځای به یې راکاږئ.
نو الله جل شانه به ستاسو دا دردونه چې کوم ځای درد وي هغه به خامخا ختموي، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام عثمان رضی الله تعالی عنه ته دغه وظیفه ښودلې وه، د هغوی دردونه پې الله جل شانه ختم کړي وو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.